اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نوی کال شروع شو. اکثر د ګورو په ټي وي کې مخبرونو کې چې زموږ ځوانان دا جشن منوي بګامي کتلو او دا فایرنګ او دا خوشحالانې د یو مسلمان ته دغه شی زیب نه ورکوي. که موږ وګورو چې د نوی کال شروع شو نو که حقیقت ته وګورو د مو زندګۍ یو کال کم شو. که لږ په مدې باندې سوچ وکړو چې د کوم کال چې تیر شو د کې مو څه وکړو، ما اعمال څه دي، څوره منځونه مانه قضا شو، څوره اعمال مانه قضا شو، څوره سنت چې کوم دغه ما پرېږدولو، څوره ګناهونه ما وکړلو، څوره د خلکو زړونه ما مات کړو، څوره د خلکو حق ما وولو، څوره حرامې پیسې دولت ما وګټلو. په هغو حرامو باندې ما د 2 وختو روټۍ او نور چې کوم ضرورت یې هغه ما پوره کړو. نه بجای په هغې باندې افسوس مو خوشحالي منو کوو، فایرنګ کوو او ناچ ګانا او میوزیک. دا کوم مسلمان شان ده، دا کوم قوم شان ده، دا د مو چا پیروي کوو، دا د چا اطاعت کوو مو لګیا یو. د مو مسلمان په زندګۍ کې خو چې یوه ریزم کمه شي، یو منټ هم کم شي، نه هغه باندې ما ته خفګان پکار ده چې ما دا منټ او دا وخت او دا ساعت ما نه ضایع ویلې لاړو. په ده کې د الله پاک احکامات ما پوره کړو که نه مې کړو پوره، او بجای په هغه باندې افسوس زه خوشحالي کوم، فایرنګ کوم، میوزیک کوم، بنګړې اچوم چې یو کال نوی کال شروع شولو، او بجای رستو کال افسوس ما ته نه رسي چې ما رستو کال کې ما څه وکړو، ما کوم ګناهونه وکړو، ما نه څوره منځونه قضا شو، ما نه څوره فرض پاتې شو، ما نه څوره نفل پاتې شو. په هغه باندې افسوس ما ته نه رسي او د ما زندګۍ یو کال کم شو. د مرګ طرف ته زه یو کال نورم نږدې شوم، قیامت ته زه یو کال نورم نږدې شوم. د یو سیکنډ پته نه لګي، د یو ساعت پته نه لګي، او پورا کال ما تیر کړو. په هغه باندې زه بجای چې حساب وکم، ځان سره احتساب وکم، د خپل ځان د خپل نفس احتساب وکم چې د کال ما تیر کړو، ما په کوم حالاتو کې تیر کړو، ګناهونو کې مې تیر کړو که ښو کارونو کې مې تیر کړو. نه بجای احتساب زه په هغه باندې خوشحالي منو کوم او زه په هغه باندې جشن منو کوم. دا د یو مسلمان شان نه ده ملګرو. په ده باندې افسوس پکار ده موږ ته، په ده باندې خپل ځان د خپل نفس احتساب پکار ده، او آینده دپاره خپل ځان سره دا عهد وکړو چې د راتلونکي کال کې به زه د الله پاک احکاماتو څومره دغه احکامات دي، څومره دغه فرایض دي، د هغه فرایضو به زه خیال ساتم، هغه فرایض به پوره کوم، سنت به پوره کوم چې دا وخت ما نه ضایع لاړ نه شي. د یو کال خو مې ضایع کړو چې د مخته کال کوم روان ده، د کوم شروع شول چې دا نه ضایع لاړ نه شي. په ده کې زه هغه اعمال وکم چې هغه ما ته سبا ته په آخرت کې په کار راشي، هغه ما ته د مرګ په وخت کې په کار راشي. دا فایرنګ، دا میوزیک، دا بنګړې، دا خو د ما په کار نه رسي، دا خو د ما عذاب کې اضافه کیږي، د ما په ګناهونو کې اضافه ده. زه د یو کال شروعات د میوزیک سره وکم، د بنګړې سره وکم، هغه به ما ته فایده راکوي، هغه کال به د ما ښه وي. او که زه هغه نفل او تلاوت او تهجد سره هغه شروعات وکم، اگر چې د کال خو موږ په مسلمانانو زندګۍ کې څه اهمیت هم نشته، دا خو د عیسایانو د یهودیانو طریقه کار ده. د مسلمان کال خو د محرم نه شروع کیږي. ما ته خو هغه کې په کار ده چې زه په 1 محرم باندې هغه روژې وساتو او هغه الله پاک نه دعاګانې وغواړو او خپل ځان دپاره د خپلو د څومره چې دلته نه مردګان دي، څومره د مو مشران وفات شوي دي، څومره د مو رشته دار وفات شوي دي، څومره د مو مسلمانان، څومره د ټولو دپاره دعا وغواړي. سړی خپل ځان مغفرت دعا وغواړي، د ښو کارونو توفیق دعا وغواړي. دا کال خو د عیسایانو کال ده، دا د مو چا پیروي کوو چې دغه شی کوو، دا خو د مو انګریزانو، د یهودیانو او د عیسایانو پیروي کوو لګیو. دا د هغو په خبرو باندې مو روان یو، دا د هغو په نقش قدم باندې روان یو. الله پاک چې کوم کس د کوم چا مشابهت اختیار کړو، د چا پیروي وکړه، قیامت پر ورځ به دا د هغو ملګري هغو سره بوچتېږي. څومره د نقصان خبره ده ملګرو. لږ سوچ وکړي سړی ځان سره چې زه د چا په لیر روان، زه د چا اطاعت کوم لګیا یم. خپل ځان باندې رحم وکړي سړی، خپل حالاتو باندې رحم وکړي. خپل مسلمانۍ تقاضا دا ده موږ نه چې موږ د الله پاک احکاماتو ته وګورو، نه چې د خپل کال شروعات په میوزیک او په بنګړې او په فایرنګ باندې وکړو. دا ډېر د نقصان خبره ده.
دا ډیر انتهایی د نقصان خبره ده. دوستانو آخري گزارش ده چې بجای د خپل وخت ضایع کولو خپل احتساب وکړئ. کال په کال نه، هر شپې ځان سره احتساب کوئ. روزانه چې د کېږي شپې ځان سره احتساب وکړئ چې نن پورا ریس کې ما کوم د الله پاک احکامات مات کړو، کوم احکامات مې پورا کړو، کوم ګناهونه مې وکړو، کومې نیکۍ کارونه وکړو. لږ ځان سره سوچ وکړي نو انسان ته پته ولګي چې ما د 24 غنټې وخت کې ما پرسنټیج څومره ده د الله پاک طرف ته او د شیطان طرف ته. بیا به سړي ته د ځان اندازه ولګي چې زه 100% د الله په لارې روان یم، 100% د شیطان په لارې روان یم. نو به دغه پرسنټیج د پورا کال دپاره ته وباسه نو تا ته پته ولګي چې 365 دن کې 100% زه د شیطان په لارې لاړ یم او 100% زه د الله په لارې لاړ یم. ډېر نقصان کیو دوستانو، مو ډېر زیات په نقصان کیو. خپل ځان باندې رحم وکړئ، خپل نفس باندې رحم وکړئ. د شیطان په لار، د انګریزانو د یهودیانو په لارو باندې تلن پرېږدئ. دا د نوی کال خپل الله سره روغه وکړئ، جوړه وکړئ، په هغه سره شروعات وکړئ. تلاوت سره وکړئ، تهجد سره وکړئ، نفلونو سره وکړئ، دعاګانو سره وکړئ، نه کې هغه بنګړي او میوزیک سره د هغه شروعات تاسو وکړئ. الله دې مو تاسو ټول مل شي. آمین یا رب العالمین.